الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا محترم و حاضرینو طلباء کرامو علماء و عوامو مرگرو زا طبیعت منن برابر نو او دسارنا مدا سوچ کو چه دے پروگرام لا لارشم او قضا خپل عذر پیش کم عذرنا خودیرو رشتہ دارو کے او غمم شویو و ما سوچو که چه طلباو پروگرام دے نو اسے نا چاہی زڑک دا محسوس کی چه منگا طلباو ذکرانه کسوگلوی خلق وی غٹ خلق وی نو که دیشی بیاد تلیو او اسے نا اللہ نارضاشی او خپشی نو بدے نیاز باندے رالم چه طلبام خپنشی اللہ رب العزتم خپنشی مائزاد زیری باولاگو مو بیان یا لگو یا دیر زو اخبر مرگری وی نمو داغی سربا ملاقاتو کم چراورا سیدم یو بیان دعا د طلباو می واوریدل پدې زړه کې ډېر خوشاله دما ا د پښتنو یو زنانا هغه ډاډ ورکړي خپل خاون لا نو هغه وې ستاد لنډي ټوپک نظر شم توګستاده کاغذ د خیال زمان ماچه طلباء دا یو تو بیانونه اوریدل نو زه حقیقت دا ده پزړه کې ډېر خوشاله شوم او په دې باندې فخر کوم چې زمونږه کشران زمونږه بچي الحمدلله ثم الحمدلله داسې زړاور دي داسې کلک دي او داسې خولي خولي بیانونه کول شي نو داسې پټه چې داغي مالیار مستعیدی داغي مالیار تکړی نو هغه پټه هغه شان نه پاتې هغه آبادی
دا جماعت اشاعت التوحید و سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ دے مالیاران ہر یو ځان ته مالیار وئی کاغه مولا دے کاغه طالب دے کاغه امید او کاغه زنانه دا نوار یو ځان ته د دې جماعت مالیار وئی نو داسې جماعت رس رز ترقی کوي او هغه په شا باندې چرم نشیتلې غالبا سن 1980-81 دا خواوشا کې ز طالب علم ما یو ځل پنځپیر کې اجلاس هو هغه وخت کې پنځپیر داسې آباد نو یو لویا کمره وا د بدرای په غاړه باندې او پای کې مشران علماء کرامو شیخ القرآن ز طالبم چټای باندې راغله ما چای مای تقسیمولا د جماعت ترکای خبره شروع شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي دا خو یو جدا روبو سرای دې چې موږ بچیو او چې موږ واړو نو زه به اکثر په وګ باندې کېناستم هغه کتابم کوت او ما به ټوپای لرکړې و په سر باندې ولا لاس راخ ما شوم ما هغه به مطالعه کوله او غږ به راته نکو او کله چې ولګلوي شو نو بیا به دا دومره روبو چې دا مخکې به خبره کول ډېر مشکل او ګران نو او ما ځان کلک نو باغ شورا کې ما چایم تقسیمولا اماوي زه یو خبره وکما شیخ قرآن وایي ځا په تاسو خبرې کې وا نور مارګرو خیر دې حضرت پرېدا دې بس خبره کوي دي کی نو شیخ قرآن ما ته اجازه وک ما ته یو کار وکړي د طلباو تنظیم جوړ کړي دا که شرانی نو چې دای منظمي نو دای په ذهن کې بلاشه پروتي او دا چې بیان ویږي نو دای په تنظیم سره مینا محبت او دای په بیا مخ کې کار کوي خبره مرګرو ډیر خوخه کړه مرګرو باندې اتفاق وکړ او په زمانہ کې زاد طلباو د تنظیم امیر مقرر کړ بیا ما څنګه طلباو تنظیم او رجسټریم پرتی دي چې کوم کار هغه وخت کې طلباو کو دا غي شوراګامي دا غي پروګرامونه وو پای کې سما څنګه وسومشتا الحمدلله ثم الحمدلله جماعت اشاعت توحید و سنت بانی اغا شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ او د تنظیم طلبا بانی الحمدللہ او دائی مشورہ ورکون کے اغا اللہ سما قسمت کے گرزولیو او اغا طلبا و اغا تنظیم اغلوی تنظیم اغاوسم روان دی او اللہ دے ہمیشہ جاری او ساری او ساتی ستاسو یو موضوع جماعت اشاعت توحید و سنت ترجیح اسباب چې منګه دا جماعت اولې غوړه کړې دي زاولی او تمیدی او دو خبرې کوم هر یو سړی دا ګوري چې زمانه مخکې سو کامیاب سړی او زه دا هغه په قدم باندې قدم کېدم او زه دا هغه په لاره باندې روان شم کامیابی دو قسمه یو د دنیا په امورو کې کامیابی یو د دین په امورو کې کامیابی د دنیا په امورو کې کامیابی
بادشاہانو تا گوری اغا انقلابیانو تا گوری چه چا انقلاب راوستی چا سلطنت بدل کڑی چا بدلون راوستی نو ضروری نی چې هغه د لوی سړی او هغه د مشهور سړی فرانس کې یو غریب سړی و زیه ولا وجه هغه خپل صادر د زوی په وینو کې ولاړ او د سړک په غاړه په بره ویشت او आवाज یې وکړ انقلاب او دا هغه आवाज سره خلک را پاسېدل او په پورا فرانس کې انقلاب راغی روس کې انقلاب راغلی و چین کې انقلاب راغلی و هندوستان کې انقلاب راغلی و او د دې انقلابونو ځان له پسې منظر دی بادشاہان جوړ شو لوی لوی خلک جوړ شو هغه د خلکو رهنمایان او د خلکو پیشوان وګرځېدل خلک د هغې په قدم باندې روان شو یو دویم قسم انقلاب و چې هغه انقلاب د عقیدې او د عملو د تخت او د بادشاهانو هغه انقلاب د عقیدې او د عملو دا انقلاب د عقیدې انقلاب د عمل دا د انبیاء علیهم السلام او د هغې د تابعدارو کارو الله به یو نبی راولیږه یو پیغمبر به راولیږه چې هغه به د انقلاب بنیاد کېښود او انقلاب به اول هغه د خپل ځان نه شروع کړ او بیا به د هغه کرکټر د هغه عمل د هغه ژوند د هغه کردار هغه خلقو کود او خلقو کې به انقلاب راته او د هغه سره به د هغه په کار کې یو ځای کېدل او ملګري کېدل جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې الله راولېږه نو په هغه وخت کې ټوله دنیا په یو طرف روانه وه غیر الله عبادت شروع الله د مخلوق نه هیر شوی و چا د بتانو عبادت کو چا د نور او سپوږمۍ عبادت کو چا رامچندر او سیتارا مدد کول چا د معبود شکلونه جوړ کړیو او یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله معصوم پیدا کړو او د ابتدا نه تر اخره هغه شرک نه وکړي یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابتدا نه تر اخره هغه دروغ نه ویلي یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابتدا نه تر اخره هغه فراډ او دوکا د چا سره نه وکړي یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خلاف عهد د ابتدا نه تر اخره د چا سره نه وکړي یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ابتدا نه تر اخره انسان کو پرېدا د حیواناتو سره ظلم نه وکړي دا هغه خپل ځان هغه د انقلاب یو سبق او چې څلوېښتو کالو ته ورسېد نو الله ته یو بله ډیوټي حواله کړه چې څلوېښت کاله پریکټیکلي دي خلکو ته وښید چې زما شخصیت تاسو ټولو مسلم کو زاغه سړی چې دروغ نه وه زاغه سړی چې دوکه نه کو زاغه سړی چې د ظالم ملګرتیا نه کوم او د مظلوم ملګرتیا کوم زاغه سړی چې پردی حق نه خورم اوس خپل ځان مې درته وښود اوس دا انقلاب تاسو ته منتقل کوم او ستاسو معاشره هغه سمول غواړم الله وحی راولیږله چې دا انقلاب راولي دا معاشره
معاشره بدله نو دی لا عمل پکار دی او بغیر د لا عمل نه کیږي پدې نه کیږي چې ته غلط کارونه ویني او هغه دغه نه کې اولاد شو یو غار کې تیرا کېنی نبی علیہ السلام په خانه کعبه کې عبادت نه کو بیت الله کې عبادت نه کو او غار ته پر پغار کې عبادت کوي نو د غار نه کو بیت الله کې عبادت غواړو او زکات چې دلته دار څه غلط لیدل او غیرت کول نشو نو غار ته بتاول دې به عبادت کو لا عمل ور څنګه نوا طریقہ کار ور څنګه نوا سبق کې وته چا خودل نوا نو الله مهرباني وکړو دیو جی الله وی وکذالک اوحینا الیک روح من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان تا ته پته نو چې بیان د کتاب بسم کو بیان د ایمان بسم کو تور تیاروا تیاری کې درته هیڅ نخکاری پته نه لګي نو الله ولکن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم رڼا می درکړه په دې رڼا اوس ګوري خلق ورنا تراولی او رڼا می درکړه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب او کله وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق تیارونا رڼا تراو باسا او غلاری ورنورکا اقرا باسم ربک الذي خلق قولو علا دخلائی کتاب چه انقلاب راولی د خلقو عقیدی بدل کی د خلقو اعمال بدل کی د خلقو کردار بدل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نامخ کې د بنیاد نکار شروع کړ او بنیاد داو چې د یو سړي عقیده سما کې عقیده برابر شي که اعمال ډیر برابري خو عقیده برابر نو فائدہ نه کوي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اول عقیده داغینا بعد اعمال او کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقیده کار شروع کو اوس راځه هغه خپل موضوع لا چې موږ یې شهادت توحید سنت ولې ورکو ځکه موږ د دوه لارې وی یو لار د بادشاہانو یو لار د وزیرانو یو لار د حاکمانو او د مالدارو دوی ملارو د انبیاء علیهم السلام نو زموږ مشران حضرت شیخ القرآن نور الله برکته راولګید او هغه د انبیاء او غلار هغه پسند کړه او هغه غوړه کړه او هغه لا عمل راوس کوم لا عمل چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو هغه شروع کړه د عقیدې د سمولو نه د رد شرک او د بیان د توحید نه او د هغه پر لا عمل هغه د الله کتاب راوغس قران کریم او د هغه درسونه ابتداء د هغه د دې مردان نو کړه او دلته یو منډای په کرایا واغستا او پای کې درس قران شروع کړ او هغه لا هفته کې او ځل راته او درس وکړو او دا هغه نه ابتداء روانه کړه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ورته معلومو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ورته معلومو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عمل ورته معلومه هغه د بدعات رد نکو د رسمونو رد نکو د نورو خبرو رد نکو ځان ته ساده
پای کې به شرکت نکو په بدعاتو کې خوخه کې دا هغې نکو ځکه سټیپ بای سټیپ پوړای په پوړای هغه روان شو نو اول د عقیدې اصلاح شروع کړه او هغه د قرآن په درس باندې شروع کړه تقریر هغه ډېر ښه کولی شي تقریر هغه ډېر بهترین مقرر و او شیخ القرآن چې به کله تقریر شروع کړ 3 غنټې به شیخ القرآن تقریر کو او داسې بیان او تقریر چې ما ته یاد دي دا ټیپونه نوي نوي راوتي او په هغه زمانه کې یو ټیپ او داسې غونډ ګاډی به وپې بل طرف ته به غونډ ګاډی د دې نه به پټ هغې ته تله ړومبې ړومبې هغه ټیپ راغلی و شیخ القرآن رحمه الله پېښور کې تقریر کو او هغه موږ ټیپ کړی و او څه داسې د دې وړوکي عمره به ومه زه مشرانو سره تللی ومه تقریر موږ راړه هغه ټیپ هم راړه د شپې جلسه وه او پای کې مشران علما ملګري راغلي وو چې هغه موږ راړه سهار موږ کور کې جوار ټکوړي وو په هغه زمانه کې به زمیندارو جوار په کټ کې واچول وږي او چلای بیا به ورته ګوته کې ونیولې یو وسر ته ولاړو بل خپو ته وهل به او دانی باندې ناکاته بایدي دا پرېشر نه وي بیا به چې سلګي دانی توکو سره پاتې شوي وي زنانه به ناست دي او هغه لږې 200 دانی چې به پاتې وي هغه به یې ترې جوړې زما مور دی الله وبخي برانډه کې په درای باندې توکې اچولې وي او هغې د هغې توکو نه ادانې لرکولې زموږ ګاونډ کې زنانه وي مشرانې بوډاګانې زموږ بچم کې لواران ډېرو نو هغه مشرانې راغلې وي هغه یې هم ناستې وي او هغه یې ورسره هغه چلای هغه دانې توکې صفا کولې هغه ټیپ ورته ما ولګو او تقریر چې شروع شو او شیخ القرآن دی آیاتونو راغې چې حضرت مریم ته حضرت زکریا وایي انا لکی هذا او شیخ القرآن داسې په هغه خپل طرز او د ټیپ داسې شریکار کو چې د شیخ آواز باندې راوته او بوډاګانو خوږې خولې او شیخ القرآن د آیاتونو وایي چې حضرت زکریا حضرت مریم ته وایي انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب او په داسې درس شیخ روانو بوډاګانو توکیم صفا کولې او جړلې ومه یو مشره بوډای وه اترجانه باید الله دې وبخي نو هغې دوپټه راواغسته او دا سترګې صفا کړې وی الله دې جنتونه درله درکړي او الله دې خوشحاله کا موږ زیارتونو نه غوښتل او موږ په زیارتونو پراته وو موږ الله څه پېژانده او دعاګانې شیخ القرآن ته شروع کړې شیخ القرآن اول د عقیدې په اصلاح کار وکړ او چې کله د عقیدې اصلاح یې کوله نو هغوی به وي د سنتو مسله ما خپلو ملګرو ته کړې وه چې عقیدې د توحید نه یو نو که په سنتو عمل وکړي نو څه فایده بیا د سنتو یو دغسې حضرت شیخ القرآن شروع وکړه زرج جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړی وه او څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو الله وی وانه لما قام عبد الله یدو کادو یکونون علیه لبدا را پټ بشو چاپیره و دی ودریدل دغه سي حضرت شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وړيږي هغه کار وکړ
داغه مخالف داغه دشمنان هغه تینا چاپیر شو مقابله او خلاف کو نغلال خاکس شنا بخور د کدو د خوانمان دا زروک شو چې نن دا غووم څوک نه پیژني شیخ قرآن سره به چې مناظرې کولې روبي مقابل د شیخ القرآن اد دی علاقو نمونه ځکه عالمه شاید هغه اولاد کې الله موحدین پیدا کړي خود دې علاقو هغه به مقابله کولې نن الحمدلله ثم الحمدلله اشاعت توحید و سنت هغه کار خپل کم چې د انبیاء علیهم السلام او ممتاز زموږ مشرانو حضرت شیخ القرآن کار حواله کو دویم دا چې د عمل په بدعت واختو یو جماعت داسې نو چې هغه د بدعت رد کړي او د سنتو ته دعوت ورکړي نو دی جماعت دا ذمہ داری په سر واغستا خلق وایي دي تاجر نشته اعتراض جوړیږي اتفاق پکار دی دا غي مقصد اتفاق او د خلقو جمع کولو او د دې جماعت مقصد د سنتو اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته دعوت ورکولو او د بدعات ردو اتفاق د خلقو بهترو او کله پیغمبر د سنتو حمایت او د پیغمبر د سنتو اشاعت بهترو دی جماعت سنتو ته دعوت ورک او د بدعات ردو کو دریم دا چې دا پښتانه د کلنا چې د مرزا لغبیک دربار کې معتبر پښتانه وجل شو او دا هغه وخت نه پښتانه دوابي ترالل زګا زمنګ دا قوم سوره چې دا د غوړی مرغای نه چمن نمک کې او ځای راځي د کندهار او چمن په بیانس کې دا غینه راغلي دي کله چې د ایران او بیا په دې علاقو در سواده پورې ورسېدل نو په دې مختلف قومونه تیر شویو هندوان تیر شویو سکان تیر شویو انګریزان تیر شویو او چې دا غي سره سونه او رواجونه نو هغه په دې کې پرې خو دیو په یو سړی باندې دوه مراله دوه خادای نو چې دا وې بیا خرصو یا به قرضونه پر راو خاطر زکه چې رسونه او رواجونه به پورا کول نه شو وړو کې به پیدا شو راغله به بل سوګرا اوستا او د ولا بان په وخت کې وی او دنه به 100 روپیا غسته اقامت به ولا وخت کې وی پیسې به تی غسته جمعې بشوي او د صورتونه وی پیسې به تی غسته سنوي خدای خیراتونه به وکول پیسې به تی غسته د جمعې شپې خیراتونه به وکول پیسې به تی غسته نتیجه بدار آواتا چه اوخه معزز سڑے باو و چه اوسو کما او خادای با پیرالی نو بیا بے کورم خرس که یو با زڑک نوا یو با برستن وا او چرگا بے پید پاسا کینولی وا ورپسی با روانو کاگا چرتا دیو بے کتا وطن تزم مزدورائی لا ولی دنیستای دا لوری رارک شو او جسه جائداد باو د بل ځای نه به یو پیر راغی شین کمیس به اچوله او شین کوتک به ورڅخاو او دای به ولا سیرای ورکولی پټی به ولا ورکول خېخې زمکه اوسو مغای سره دی او پښتانه دغه سناز دی او یو نهار بو اقتصادي طور تباشیو دا جماعت راولګی دا رسول او رواجونو نه اخلاص کړل اوس بانک اوازان بچیا پخپلا وای نکاح پخپلا تړي مړې پخپلا لامبه جنازه پخپلا کولې شي نو چا د ټیکس ته اجازه رانغه د ټیکسونو نه اخلاص کړ زکه می دا جماعت غوړه کړ دې جماعت کې ډېرې فائدې وي دینی فائدې وي اقتصادي فائدې وي د عزت فائدې وي
وی به ستا د پلار نه پرتوګ وباسم نو هغه بیا مرګ کو او چې پلار به مړ شو نو په کلي کې به په چام کې به یو غاسلو هغه ته به وی راشه او بابا ولامبو نو دا هغه څه کار و چې هغه ولا استنجا کوله او لامبو یې و یو دوه روټۍ به پې واړولې به یې خاښې کوي او هغه به پیسې ترې هم واغستې د بابا پیزار به یې ووړه د بابا کپړې او څادر به یې ووړه نو هغه به یې ترې هم ووړل او بې عزته به یې هم که نو دې جماعت عزت هم د خلکو وساته چې خپل عزت وساته ځان مه بې عزته کوه دې جماعت صرف دیني نه دنیاوي فایدې هم خلکو له ورکړې راشئ نن پنځپیر وګورئ تقریبا 200 جماعتونه دي پنځپیر کې او په ټول کلي کې کاچا کور نشته حالانکه د پنځپیر آبادی هغه ډېره زیاته ده تقریبا 50-60 هزار ته رسي او د پنځپیر ځمکه 20,000 کنال ده یو کس پسې 15 مرلې ځمکه نه رسي چې حساب کې خو سره د هغې نه پنځپیر اقتصادي طور ډېر مخکې دی ټول ایجوکیټډ او لوی افسران دي پکې په پنځپیر کې کاچا کور نشته په پنځپیر کې په هره محکمه کې د پنځپیر افسران شته کاغه په آرمی کې کاغه په پولیس کې کاغه په ایجوکیشن محکمو کې که په نورو کې اقتصادي طور والا فائدې ورکړي ځکه دا بې ځایه خرچو دا بې ځایه رسمونو او رواجونو نه اخلاص کړل نو دې جماعت اقتصادي فائدې هم خلکو له ورکړي دې جماعت د خلکو سرونه د غیر الله د عبادت نه اوچت کړل او یوازې رب العزت ته ودرول څنګه چې حضرت مغیره ویلیو بادشاہ ورته وی پیسې او دولت به درکړم او ځئ زه دا نه غواړم چې زما په علاقه کې مړه شئ حضرت مغیره ورته وی کنا نعبد الحجر والشجر وناكل النوى والتمر من کجوري او ډوکی خوړل مګه خیمو او خاورو کې اوسېدو من دا الله پیغمبر راولېږه او من ته وی په د الله نه بل چاته سرخ کاته نه کوي نن یا ایمان راړه یا به زموږ د تورې شرنګار په دې ځای کې ووینې بادشاہ ریان چې دا څه قوم دی دې جماعت خلکو کې خودداري پیدا کړه او داسې خودداري چې د دې مولا د دې جماعت مرګره هغه نن چې کوم ځای کې امامتي کوي کوم ځای کې دیري که دکاني او که کاروباري نو قرآن راغسته او درس کوي او خلکو ته وایي زما یې سجد نشته زه ځان له مزدوري کولی شم زه ټوپای خرڅولی شم زه کپړې خرڅولی شم زه تجارت کولی شم وقت دین په کار کې را سره ته ملګرتیا کې راځه وکړه ستا به هم ثواب وشي زما به هم وشي او که نه کې نو ګورئ زما نظریه او زما عقیده په پیسو نه بدلېږي خودداري پکې پیدا کړه دا خودداري چې نن تاسو کې کومه ده دا د بل جماعت په خلکو کې نشته دا دې طالبانو کې ده دا دې علماو کې ده دا د ارشاد توحید سنت ځوانانو کې ده او د دې جماعت یو ډېر لوی تاریخ دی او ان شاء الله تاریخ به لیکلی شي مګه زموږ په کور کې ام ایمان الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن کریم تفسیر ترجمه پښتو کې ولیکله دوه جلده کې بیا د ملګرو مطالبه او اردو کې هم ولیکله او مصحف کېږي انشاءالله بیا په تدبر قرآن باندې ولیکه کتاب او زما تاریخ لیکه نو ما ورته وی تاریخ لیکي خو څه به لیکي زه خو به ټیک کار څه لیکم زه به پکې غداري نه کوم ما ولیکه خو خو نه هم زما ولیکه او بد هم ولیکه
ځکه انسان ما انسان کې بد خویونه وي ولي کمای هغه اوس اخیری مرحلو کې صرف د استادانو او شاګردانو تاثرات زما متعلق هغه پاتې دي او هغه سمرګر را لګلي علي کی ما دې پسې بس وې دې پسې به جماعت تاریخ لیکم چې دې جماعت اشاعت توحید و سنت دی بنیاد څنګه وو دې سګړې دي او دا څنګه روان دي نو ما دا یو ټپر یاد شو وې د شاه زرمونه پورا نشوا فخر افغان جنکای بده ګټي الحمدلله په دې جماعت کې علما خپل کار کوي طلبا خپل کار کوي زنانه خپل آی شروع دي او د جماعت په مفاداتو کې لګیا دي او کار کوي ما مرګرو ته ډیر وخت نه باوي یره په جماعت تاریخ لیکل غواړي د جماعت تاریخ لیکل غواړي علما غریبانان خو مدرسین دي اوسګاریږي نه سميږي نه الله به نور څوک پیدا کړي غیبه ولیکي دا تاسو له ډاډګیرنه دار کومه تاسو یو ډیر بهترین خلک ډیر غوړه خلک ستاسو مشران داسې وو چې ستاسو په سترګې اوچتي تاسو په فخر کولای شئ تاسو وشمیرئ ستاسو مشران چې څومره وفات شوي دي ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار نو هغه به د غیرت تاریخ نه پرې خو دی دا غي تاریخ به د غیرتي دا غي تاریخ به د بادرای څوک به شهیدانی زمو یو مرګري ویلو وی څوک شهیدان شو په توحید د چا نمبر دی او څومره خپل شیخ القرآن استاد اخیار دی با جوړ کې اول زمو جلسه یو مرګري او نظم وی او ایږي څوک شهیدان شو په توحید د چا نمبر دی او شیخ القرآن څومره خپل استاد اخیار دی نن که شهیدان شمیري نو د دې جماعت په زرګونو شهیدان خو په غیرت به شهیدان شوي په بغیرتای باندې د دې جماعت مناظرین شمیري نو په زرګونو د دې جماعت علما ګوري نو په زرګونو د دې جماعت طلبا ګوري نو په لګونو د دې جماعت عوام مرګري ګوري نو په لګونو او په زرګونو باندې دا د دې جماعت کار دی او دې جماعت الحمدلله ثم الحمدلله په هر ډګر په هر میدان په هر موقع د دین خدمت کړي او دا د دین یو خادم جماعت دی په دې فخر کوي په دې خوشاله په دې الحمدلله وایي چې الله د دې جماعت خادمین ګرځولي په دې الحمدلله وایي چې دې جماعت سره الله تړلی او سبا قیامت کې چې کله قیامت واقع شي دا بوایي ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم واه منګه الله را مدد کو ډیر احسان او مهرباني والو چې دا مسله زموږ نصیب کړي وا او دې خلکو سره موږ له تعلق ساتلو زه طلباو ته علماو ته دا یو درخواست کوم چې اثر د بل مالي کم چې زمون اثر کارو چې قرآن او سنت خدمتو ډیر په تسلی او په عاجزۍ خبره کولو هغه خپل کوي د هر قوم خبر یو لهجه او اثر وي زمون په دې ملک کې یو قوم د پنجاب دی او یو قوم پښتون دی دې دوه قومونو عادتونه بدلی د پنجاب عادت دا چې هغه په دبکاو په روب کې خبره کو نو خبره هغه یې وګ دی او منی او اثر کوي دی وجنا دا قوالای په پنجاب کې ډیری دي پښتنو کې قوالی نه و پنجاب کې قوالای ډیری ویولي یو هغه په زور او په روب خبره مني
ادویم هغه د اواز نه متاثر کیږي نو دا قوالای دا په دې طریقه باندې صوفیا او موفیا او د خپل کار کو خلک به مسلمانول نو بیا په کې شرکیات او ګن را دنه شو نو ته قوالای نو ته چې په روب کې خبره کې په دبکا کې نو غي مني زګاګه دا چې قوم دې چې هغه دباو ساتي نو ټیک دی په روب خبره کې پښتون دا چې قوم دې چې د تاسو خبره کې خو په سخته دی ورته وکړه او استغفار به را باندې ومنو مني نو مړی کا خو نه مني بیا دته په اجزای خبره کې دته په نرمه لهجه خبره کې چاته یو نیم پکې به غیرت او دین وغه نرمه نه مني وغه بیا سپېړم ورکه او اکثر داسي چې دا غیرتی قوم دی نو دای ته په اجزای خبره کو په نرمای نو دې منی د زړه ته پریوزي نو زه د خپل طلباو ته دا درخواست کوم چې هغه اثر مالي هغه ټیک دی دل دې سوره چې په نرمای خبره کوله شي په اجزای کوله شي نو دا غي اثر زیاتی هغه ملک هغه ځان له داغي اثرات دي او د دې ملک ځان له اثرات دي نو دا کوشش کوي چې څومره په پاستله جا په خوګله جا په نرمله جا خبره کوي داغي اثر به زیاتی او هغه اثر به سره ته کوزيږي الله دې مالو د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي نن ما تقریر په انداز نه کو نن ما د سبق په انداز باندې تاسو ته خبرې کولې ځکه زمونږ بچي زمونږ کشران یې موږ دا غواړو چې تاسو ته هغه خبره وکړو چې هغه ستاسو د خیر او د فائدې دا مدرسه الله دې له نور هم ترقی ورکړي موږ ولیدا ډېر خوشاله شو سبب ان شاء الله دا لوی مرکز د اشاعت توحید او سنت او الله دې مرکز او ساتي الله دې له هم ترقی ورکړي چا کوم مارګرو چې دې ځای کې خدمت کړي دا انتظام کړي د طلباو امیر ناظم او نور مرګري چې هغه دا کوشش کړي تاسو راغلي الله دې ټول اجر عظیم ورکړي او الله دې زموږ تر مرګ د قران او د سنت خدمت والی مراد ما نصیحت بود گفتم حوالت با خدا کردم و رفتم نو امید